بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن الهولا لا تتجرد عن الصورة. دا فصل دی د دې خبرې په بیان کې چې هیولا او صورت جسمی ترمنځ په خپلو کې تلازم دی، یعنی هر واحد د دین ملزوم هم دی او لازم هم دی، ځکه تلازم د جانبینو نه چې یو پکې موږ ملزوم کو نو بل به پکې لازم شي، او چې اومغه لازم ملزوم کو نو اولنی به موږ سره شي لازم بشي. په مخکینی سبقونو کې د تا ته اثبات ته هیولامو کو او اثبات د صورت جسمی هم درته کو، او بیا درته په دې باندې دا مخکینی فصل متړلو چې هیولا او صورت جسمی ترمنځ تلازم دی. نو د تلازم هغه شکل چې صورت جسمی ملزوم دی هیولا وسره لازم دی، هغه په مخکینی فصل کې تا ته ذکر کو. اوس درته دا تلازم د بل جانب نه ثابتې چې هیولا ملزوم دی او صورت جسمی وسره لازم دی. هیولا ولا محل دی او صورت جسمی پکې حال دی. نو په دې فصل کې د دې خبرې اثبات لپاره دلیل وی چې هیولا بغیر د صورت جسمی نه موجود دا نشي کېدی. دی وی که چرته موږ داسې وګڼو چې هیولا خالق او هیولا موږ بغیر د صورت جسمی نه وګڼو چې دلره هیولا نشته دی، صورت جسمی ولا نشته دی، نو بیا تانه دا تپوس کومه چې دی بلا ذات وضعی لا به ذات وضع نوی. ذات وضع څه ته ویل کیږي؟ ذات وضع دی ته ویل کیږي چې یو شی قابل د اشاره حسی وي، په خارج کې دی موجود وي، او ته ورته دا ویل شي چې بانه ها هنا و هناکا چې دغه دی لا هغه دی، دغه ته ویل کیږي قابل د وضعی. لکه خارج کې تا ته یو سړی مخامخ کاری او هغه ته وګوري او بیا ورته نسبت د دې خبرې وکړي چې بای دا پلان کې سړی دغه دی، نو دغه اشاره کول یو سړی ته اشاره حسی دا ال کیږي چې دا شی په خارج کې تا ته موجودی او قابل د وضعی، دغه نه تعبیر دی کوي په قابل د وضع سره. نوی زتانه دا تپوس کوما که چرته دا هیولا بغیر د صورت جسمی نه موجود شي نو لا بدا قابل د وضعی وی، لا بدا قابل د وضعی نه وي. که قابل د وضعی شي نو دوانه صورتونه پکې باطل دي، ولی نو دی وی که قابل د وضعی شي نوی لا بدی کی تقسیم پیدا کیږي او لا بدی کی تقسیم نه پیدا کیږي. کچرته هیولا خالی شي د صورت جسمینا او دی قابل د اشاره حسی شي، بیا بدی موجود وي د غزه کې اشاره ورته کیږي نو ذات وضع شو. او کته وی چې یاره په دی کې بیا تقسیم نشته دی، دغه شک ته روچت کا لا به پکې تقسیمی لا به منقسم وی لا به منقسم نی. دا دویم نمبر شک روچت کا چې په دی کې تقسیم نشته دی، منقسم نه دی. نو مونږ په جز لا تجزا فصل کې د دې خبرې اثبات کړو چې هر یو شی چې هغه قابل د وضع وي او قابل د اشاره حسی وي نو دې کې به تقسیم خامخا دا به خامخا منقسم وي. نو دا یو شک خو باطل او باطل د څه د وجنه چې تا ذات وضع مو ګڼلو قابل د اشاره حسیم دو ګڼلو، خو ته وی چې دا منقسم نه دی، حالکه دا د دې خبرې بطلان مخکې سبق کې دا ثابت شوی. اوس دا یو شکر اوچت کا چې دغه هیولا موجود شي بغیر د صورت جسمینا، ذات وضع قابل د اشاره حسی شي او منقسم شي، نو دغه صورت هم وی باطل څنګه؟ او دغه یو صورت د دې وجنه باطل دی چې لا بدا تقسیم په یو جهت کې قبلی، لا بدا تقسیم په دوو جهتینو کې قبلی، لا بدا تقسیم په جهاتو کې قبلی.
نو کچرته دی تقسیم په یو جهت کې قبول کی منقسم شي په یو جهت سره نو دا به بیا خط جوهری وي دغه هیولا به د بیا خط جوهری وګرځي او کچرته دی تقسیم منقسم شي په دو جهتینو کې نو دی به دستانه سو ګرځي سطح جوهری بدن وګرځي او لا بدا دی تقسیم قبلی په جهاتو کې نو دی به دستانه جسم وګرځي او دا دریوان شکوک باطل خط جوهریم باطل سطح جوهریم باطل او جسم د هیولا کېدل هم باطل د دې خبرې بطلان ثابته اوس چې خط جوهری څنګه باطل دی نو خط جوهری په دې وجه باندې باطل دی چې موږ به دوه سطح وګڼو لکه بالفرض ته د ووایا چې یو دیوال یو کانټي یو ګټه یو بل طرف ته بله ګټه فرض کا دا دوه سطح شوي او سطح کې یو طول وي او پکې عرض وي اوږدوالیم پکې پلنوالیم پکې او بل طرف ته بله سطح وګڼې د دې دواړو سطح ترمنځ ته یو خط فرض کې خط جوهری نو زه دستانه دا تپوس کومه چې دغه خط جوهری لا به دا دواړه سطحې په خپلو کې د ملاقات نه به منې کوي او لا به نه منې کوي نو کچرته دغه خط جوهری د دې ترمنځ موجود دی او دی دا دواړه سطحې په خپلو کې د ملاقات نه منې کوي نو بیا خو به دا یو سطح په بل سطح کې داخل شي او تداخل به د دوو سطحینو راشي او دا باطل تداخل د دوو سطحینو په دی وجه باندې باطل چې د دوو سطح حجم چې دی دا د یو سطح د حجم نه ډیر وي او چې کله تداخل شکل دلته کې پیدا شو نو د دوو سطحو د حجم بدستانه په شان د حجم د سطح واحد وګرځي او دا باطل ځکه دوه خطونه چې ته فرض کی نو یو خط لمبایي یو گز د دویم خط لمبایي 2 غزه نو د دوو خطوطو لمبایي 2 غزه شو او چې کله تداخل په دې کې پیدا شي نو ماغه یو غز بشي یو بل د پاس بشي نو دا باطل نو کچرته دغه خط په منځ کې حاجب نوي او دا سطح خپل ترمنځ پرېږدي نو بیا خو خط جوهري نو باطل او کچرته دا شک باطل شو نه بل ثابت شو چې د دې ترمنځ یو خط دی چې حاجب دی دا دوانه سطح خپلو کې ملاقات ته نه پرېږدي نو دغه خط چې د دې ترمنځ به یو نقطې وسط ومي نو هغه طرف د ملاقات چې کوم سطح سره ملو دی او هغه طرف د ملاقات د خط چې کوم بلې سطح سره ملو دی دا د یو بل نه غیر دی نو چې غیر دی نو په دې کې څه چلو شو دا دوه سطح په خپلو کې ملاقات ته نه پرېږدي نو دی په خپله باندې څه شو منقسم شو نو اوس په خط کې تقسیم په جانب د عرض باندې پیدا شو ولی ګوره دا یوه سطحه طول پکې دی او عرض لمبایي چوړایي په دې سطحه کې شته په دې بله کې هم لمبایي او چوړایي شته دی نو چې دا تقسیمي او مانع او حاجب دی جوړیږي نو په ده کې به هم عرض که په ده کې عرض نی دی د هغې قابل نشي جوړېدي ځکه هغې کې طول او عرض دی کې صرف طول دی نو تقسیم به په خط کې په جانب د عرضي کې پیدا شي او تقسیم په خط کې جانب عرضي کې باطل او دا بطلان د صبر وجه نه پیدا شو چې تا خط جوهري وګڼلو خط جوهري بطلان خط جوهري باطل شو خط جوهري د څه نه پیدا شو چې تا هیولا د صورت جسمینه بغیر وګڼله او ذات وضع کو منقسم دو ګڼلو نو دا باطل نو هیولا بغیر د صورت جسمینه کېدل باطل نو دا یو شک شو اوس دویم نمبر شکو چې د دې دوانو ترمنځ موږ وګڼو چې تقسیم قبلی په جهتینو کې په دو جهت کې نو دا به بیا سطحي نو دغه جانب کې موږ دو جسمونه او سطح جوهري باطل ولی موږ به یو سطح جوهري فرض کو په مابین د دو جسمونو کې نو جسم کې خو طول عرض او عمق ویني یو جسم یو طرف ته بل جسم بل طرف ته د دې ترمنځ به موږ سطح وګڼو نو ستانه بیا تپوس کوم چې دغه سطح به د دو جسمونو په خپلو کې د ملاقات نه منې کوي او کنه که نه منې کوي نو تداخل د دو جسمونو راغو په خپلو کې دا باطل ولی د دو جسمونو حجم بدستانه که حجم واحدین وګرځي او دا باطل نو دغه شک ثابت شو چې د دوانو جسمونو ترمنځ
دغه سطح ملاقات نه حاجب ده نه ملاقات ته نه پرې چې نه پرې دي د سطح هغه طرف چې کم یو جسم سره دا بغیر وي د جسم د هغه طرف نه چې کم دی بل سره ملو دی نو تقسیم راغو په سطح کې دریو جانبین ته ځکه چې جسم تقسیمین طول عرض او عمق پکې لري نو په دې کې عرض پیدا شو نو په سطح کې تقسیم په جانب د عمق کې راغو سطح کې تقسیم په جانب د عمق کې باطل او د بطلان د صدر وجه نه پیدا شو چې تا سطح جوهری وګڼل او سطح جوهری بطلان د صدر وجه نه پیدا شو دا د صدر وجه نه چې تا هیولا مجرد د صورت جسمی نه وګڼل نو سطح جوهری کې دلم باطل دریم نمبر دلته کې ته داسې وایا چې تقسیم قبلی په جهاتو کې په طول عرض عمق په دریم وانو کې نو موږ به دلته کې دا وایو چې دا حاجب به دا منځ کې به موږ جسم وګڼو او هیولا جسم کېدل هم باطل ځکه موږ خو فرض کړی دی مخکې جز د جسم او دی دلته کې عین جسم وګرځېدل نو بطلان دام ثابت نو دریم وانو شکوک باطل او دا شکوک پس کې پیدا شو چې ذات وضع کې ته هیولا او دی منقسم کی نو دا جهت باطل نه بلم باطل او غیر منقسم او دا د صد وجه نه پیدا شو چې هیولا تا خالی غنلو د صورت جسمینا اوس عبارت ته فصل فی ان الهیولا دا فصل دی په بیان د هیولا کې لا تتجرد دا بخالی نوی دا هیولا بخالی نوی عن الصورت د صورت جسمینا لانها زکا چې دا هیولا لو تجردت عن الصورت کچرت دا خالی شي د صورتنا نو فاما ان تكون ذات وضع لا بدا دا هیولا بیا ذات وضع شي او بغرزي دا هیولا ذات وضع یعنی قابل بد اشاره حسی وګرځي دی به موجود او تب ورته اشاره کول شي او لا تكون او لا با قابل د ذات وضع به نه ګرځي هیولا به ذات وضع نه ګرځي اشاره قابل بنوي لا سبیل الى كل واحد من القسمين لار نشتري هر واحد د دوان قسمونو ته یعنی کمن هیولا خالی غنو د صورت جسمینا نو کذات وضع غنو نو باطل او کذات وضع نه غنو نو باطل اغه شقوق بطلان تا ثابتې فلا سبیل الى تجردها عن الصورت هر چې سبیل لار نشتري خالق دل د دې هیولا د صورتنا نو اما انه لا سبیل الى اول هر چې لار نشتري اولتا نو فلانها چې د دې وجنا چې حين اذن نو په دغه وخت کې اما ان لا تنقسم او لا بدا تقسیم قبلی لا بدا تقسیم نه قبلی دا هیولا چې ذات وضع شي خالی شي د صورت جسمینا نو لا بدا منقسم لا بدا غیر منقسم وی لا سبیل الى الثاني دویم تلار نشتري چې تدوي چې دا هیولا دی قابل د ذات وضع شي او دا منقسم ني دا من ثابت کړی دا چې جزء په فصل د جزء لا تجزا کې چې جز لا تجزا کې موږ دا خبره کړې وا چې هر هغه شی چې قابل د اشاره حسی ذات وضع نه دی به تقسیم قبل یو دلته کې خدا دا وی چې تقسیم دی نه قبل نو لا سبیل الى الثاني دوی مته هیڅ لار نشتري لان كل ما له زکه هر هغه شی چې اغلرا وضع هغلرا وضعوي نو فهو منقسم دی بخامخه تقسیم قبلی علامه مر دا خبر مخ کې تیر شوی دا فی نفی الجزء الذي لا يتجزا په نفی د جزء لا يتجزا فصل کې لا سبیل الى الاول اول شک تم لار نشتري چې دا هیولا خالی شي د صورت جسمینا او د ذات وضع شي منقسم دي شي دا ولې نو دی دلته کې خبره کوي لانها حينئذ زکه په دغه وخت کې اما ان تنقسم لا بدی تقسیم قبلی فی جهه واحده په یو جهت کې نو فتكون خطا نو دا هیولا بدستانه خط جوهری شي او فی جهتین لا بدی تقسیم قبلی په دو جهتینو کې فتكون سطحا نو دی بدستانه سطح او ګرځي جوهریا سطح جوهری بدن او ګرځي او فی ثلاث جهات لا بدی تقسیم قبلی په درې جهاتو کې فتكون جسما نو دی بدستانه جسم او ګرځي وكل واحد منهما باطل او هر یو واحد د درې واړو نه کېدل د هیولا خط جوهری کېدل د هیولا سطح جوهری کېدل د هیولا جسم جوهری دا باطل اما انه شرط د خبر شان د خبر دا لا يجوز جائز نری ان تكون خطا چې دا دی وګرځي دا هیولا خط جوهری فلان زکه چې وجود الخط زکه وجود د خط على سبيل الاستقلال په سبیل د مستقل والی باندې چې دی جوهری وی محال دا محال دی ولی لانه زکه شان د خبر دا اذا انتهى الیه
هر کله چې ورسیږي الیه د خط جوهری ته طرفا السطحین دوانو طرفونو د دوانو سطحو نو فاما يحجبان لا بدی دی بلا مانع ویان طلاقهما ملاقات د دوانو سطحو لره په خپل کې ملاقات ته بین پرې دولا يحجب لا به حاجب نوی ملاقات د به پرې لا جائزه جائز نری الله يحجب چې دې حاجب نشي و الا کچرته حاجب شي نو لازمه که حاجب نشي نو دا ولی باطل دی وی دی وجنا چې لازمه تداخل الخطوط چې لازم بشي تداخل په خطوط کې براشي او محال نو دا محال دی او دا تداخل د خطوط ولی محال دی لان كل خطين زکا هر یو خط مجموعهما چې مجموعه من د دوانو خطين واخلو اعظم من الواحد دا غټ وی دا غيونا والتداخل يوجب واجبي خلافه خلاف د دې لرا خلافه هذا خلاف مفروض واجبي خلاف مفروض لرا ولا جائزه جائز نني ان يحجبا چې دې حاجب شي والا کچرتن شنو لن قسم الخط في جهتين منقسم بشي خط په دوه جهتینو کې او څنګه لانما يلاقي من واحدهما زکه هغه چې ملاقات کړي او د دینه یو طرف سره غیر دا بغیر شي ما دا غنی يلاقي الاخر چې ملاقات کړي بل سره وهو محال او دا خبره محال ده واما هر چې انه شان د خبره دا د لا يجوز چې جایز نه ان تكون سطحا چې دی وګرځي سطحا دا هیولا نو فلانها د دې وجنا چې لو كانت سطحا کچرته دی وګرځي سطحا نو فاذا انتهى فاذا انتهى نو ملاقات وبرسي الیه د طرف الجسمین غدوانو طرفونو د جسمونو دوانو نو فاما يحجب لا بد حاجب بي طلاقهما ملاقات د دوانو جسمونو لا يحجب لا بحاجب نوي وكل منهما باطل على ما مر هر یو صورت د دوانو نه باطل د چې کوم مخکې تیر شوی په خط کې تداخل راځي واما انه لا يجوز او هر چی اغه صورت چې جایز نه نشان د خبرداري ان تكون جسما چې شديدا هیولا جسم فلانها د دې وجنه لو كانت جسما كچرشدا هیولا جسم نو لكانت مركبه دی بشي مرکب من الهیولا د هیولانا والصورت او د صورت نه لما مر هغه چې مخکې تیر شوی دی دا ولی مخکې خبره دا تیر شوی و که چرته دی د ستانه جسم وګرځي نو جسم مونږ خو هیولا فرض کړي جز د جسم او دلته کې ستانه شو دا روغ جسم وګرځي واخر دعوانا الحمدلله